مسلمانانو د قیامت په ورځ د نن مې یو کم سلو دفترونو معاف کېدل. امام ترمذي رحمت الله علیه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حدیث را نقل کړی دی. فرمایي چې بېشک الله جل شانه به د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په مخ کې زما یو امتي را جدا کړي او دته به د ګناهونو یو کم سل دفترونه وړاندې کړي. هر یو دفتر به د سترګو د نظر په اندازه اوږد وي، یعنی هر دفتر به دومره غټ وي چې تر کومه د انسان نظر رسی. مطلب دا چې څونه د انسان نظر د دومره به دا دفترونه اوږده وي او دا ټول به د ګناهونو نه ډک وي. عزتمند مسلمانانو، یا الله جل شانه ته وفرمایي اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتابی الحافظون. آیا ته په دې د کومې ګناه نه انکار کوي؟ آیا ته په دې کې د کومې ګناه نه انکار کوي؟ آیا زما فرشتو خو پتا ظلم نه دی کړی چې ته یو ګناه نه وي کړي او دوی درپسې لیکلي وي؟ دی به ورته وایي ای زما ربه، ای زما الله، نه خو زه د دې نه انکار کوم او نه ستا فرشتو په ما باندې ظلم کړی، بلکې دا ټول ګناهونه یقیني ما کړي دي. الله رب العزت به ورنه پوښتنه وکړي افلک عذر، آیا تا ته څه عذر شته چې د هغې په وجه تا دا ګناهونه کړي؟ دی به ورته عرض کړي، جواب به ورکړي ای زما ربه، ای زما کریمه ربه، ما ته هیڅ عذر نشته خو بیا هم دا ګناهونه ما کړي. الله جل شانه به ورته وفرمایي بلا ان لك عندنا حسرة فانه لا تظلم عليك اليوم، او بلکې ستا دپاره زمونږ سره ستا یو نیکي هم شته او نن به په تا ظلم نشي کېدی. بیا به یو وړوکې غوندې پرچه را وویستلی شي چې په هغې کې به کلمه شهادت اشهد والله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لیکلی وي او دته به وفرمایي احضر وزنک، خپل د ګناهونو دفتر د را دې خوا کړه چې د دې فارچې سره یې وتلو. دا بنده به عرض وکړي ای زما رب کریمه، د دې وړوکې فرچې به د دې نن مې دفترونو د وړاندې څه حیثیت وي؟ دا وړه فارچه ده، د کاغذ یو وړه ټوکړه ده، په دې باندې یو کلمه لیکلی شوې او بیا به هم دې وزنونه دا به څرنګې معاملوي. الله جل شانه به ته وفرمایي فانک لا تظلم، بېشکه په تا به نن ظلم نشي کولی. نو دا نن مې دفترونو د ګناهونو به د تلې په یو چابړي کې کېښودلی شي او دا وړوکې فارچه به د تلې په بل چابړي کې کېښودی شي. دا ټول ګناهونه به سپک شي او دغه نیکۍ چابړی به دروند شي، ځکه د الله جل شانه د نوم وزن ډیر زیات دی، د هغې سره څوک شریک نشته. ټولې دنیا نه د الله جل شانه د نوم وزن سیوا دی. نو چې کله دا انسان د نیکي چابړی دروند شي نو دته به بیا نجات میلاو شي. عزتمند مسلمانانو، تبلیغیان حضرات فرمایي یو قصه کوي او دا حقیقتا قصه ده چې د خلکو سره یو مناظره راله. خلکو ورته وي چې تاسو دا حدیث بیانوئ چې ځمکې او اسمانونه یو تلې کې کېښودلی شي او د الله جل شانه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بل چابړي کې کېښودلی شي، دا به وزندار شي. راشه موږ ته ثابت کړئ. عزتمند مسلمانانو، نو هغوی ډېر ویرېده چې موږ دا حدیث بیانو، چونکې موږ د 15مې صدۍ مسلمانان یو، نو دا به څنګه رنګې معاملوي. نو هغوی نفلونه وکړو، ټولو تبلیغانو نفلونه وکړه، کېناسته. الله جل شانه نه وغوښته ای الله موږ مه رسوا کړي. الله کوم حدیث چې تا بیان کړی دی، الله کوم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی، الله دا حدیث حق او سچ وګرځئ. عزتمند مسلمانانو، یو غټه یې راوړه، هغه پارچه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکله. هغه پارچه امیرانو صاحبانو په دوه درې کسه د یو ګوټ نه بل ګوټ نه په څلور کسه ونیوله، هغه یې راوړه او په تله کې په قلاره کېښوده، ډېر په احترام او عزت سره. عزتمند مسلمانانو، چې څنګه یې کېښوده هغه کاڼی دونه چوټ شو چې اوسه پورې د هغې کاڼي پته نه ده لګېدلې. نن زموږ د عمل د وجې نه، نن زموږ د ایمان د وجې نه موږ په دې باندې یقین نه ساتو. نن زه یقین په خپل جب باندې ساتم، نن زه یقین په پیسو باندې ساتم، نن زه یقین د دنیا په شیانو باندې ساتم، لیکن الله جل شانه د نوم برکت، د الله جل شانه د نوم عظمت د دې ما ته فتح نشته. عزتمند مسلمانانو، ځکه دا د دوکې دنیا ده، د دوکې سترګه ده. د دې حقیقت الله جل شانه قیامت کې موږ ته ښکاره کوي چې د الله جل شانه د یو نوم د برکت څومره وزن دی، د هغې څونه بدله میلاویږي، د هغې څونه صله میلاویږي. دا به الله جل شانه تاسو ته قیامت کې ښکاره کوي. الله جل شانه دې زموږ ټول مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. الله جل شانه دې موږ له آخره خاتمه بالایمان